بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اشفاق دی. زه دلته یورولوژي ډپارټمنټ LRH کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم د تیر یو نیم کال نه. زه کالج اف فزیشن اینډ سرجن پاکستان فیلو یم په یورولوژي کې او رایل کالج اف سرجن اف ایډنبرا فیلو یم د لندن نه UK نه، هغه هم په یورولوژي کې. دلته کې زه IBP کې کینم د غرمې 4 نه ونیسې تر ماښام ناوخته 8 پورې، او په دې کې موږ مریضان ګورو، هغوی تشخیص کوو، هغو کې چاته علاج ضرورت علاج لیکو، اپریشن وي اپریشن هم کوو. دا IBP د دې حکومت شروع کړې ده د تیر څو کالو نه په دو هسپتال کې، چې هغې په ذریعې سره خلکو ته مستند ډاکټران په ډېر ښه کم قیمت سره ډېر لږو پیسو سره د یو چت د لاندې په هسپتال کې سهولت ورکوي. د هغې فایده خو دا وي چې یو خو سرکار طرف نه مستند ډاکټر میلاو شي، بل دا چې څومره د تشخیص ټیسټونه دي، تاسو ته پته ده چې هسپتال کې کوم مشینري موجوده ده، ډېره ښه مشینري ده. کوم خلک چې ناست دي په ټیسټونو باندې ډېر ښه ټیسټونه کوي، نو هغه ټول دلته کې په یو هغه باندې میلاو شي. بل دا د هر څه په ریکارډ باندې دي، چاته هم اعتراض وي هغه هر وخت راتلی شي، د هسپتال آډیټ کوی شي، راتلی شي تپوس کوی شي ډاکټر باره کې، د خپل مرض باره کې، چې آیا زما د ټیسټ سم وشلو نه وشلو، د پیسې کمې دي زیاتې دي، او آیا د علاج ماته صحیح روان دی که نه دی روان. موږ دلته کې په یورولوژي کې هسې خو د ډېرو بیماریانو علاج کوو، چې په هغې کې مثانې، د پراسټیټ، د کاڼو، د ګردې، د کینسر او بې اولادۍ ټرانسپلانټ او د تشو متیازو حوالې سره چې څومره تکلیفونه دي د دې کوو. ما سره د ټیم دا زنانه ناسته ده، د دوی د تشو متیازو تکلیف او د تیر 10-11 کالو نه چې هغې دپاره دوی ډېر ډاکټرانو باندې ګرځېدلي وو. الحمدلله په دې حوالې سره زه په دې کې تخصیص لرم چې تشو متیازو د چا کنټرول مسله ټوخي سره ځي، ترنجۍ سره ځي، کیناستو پالسېدو سره ځي، او خصوصا زنانهو نه، نو هغې ته موږ په خپل ژبه کې سټرس یورینري انکانټینس وایو. زه د هغې ماهر یم. په دې پېښور کې څومره زنانه ډاکټرانې چې دي چې موږ ورته ګاینوکالوجسټ وایو، د هغوی سره زموږ په دې کې لیزان دی، او د هغوی په کوم صوبایي او نیشنل کنفرنس کې د دې حوالې سره هم زه خبره کوم او هغوی ته ټریننګ ورکوم. دا زنانه د تیر 10 کلونه په دې تکلیف کې وه، دوی دلته راغل د دې ډېر په کمو پیسو او ډېر کم ټیسټونو باندې، یعنې یو الټراساونډ، یو د تشو متیازو ټیسټ، د هغې سره او د دوی سره تفصیل سره د دوی موږ تپوسونه ته وکړل او د هغې تشخیص ته ورسېدو چې دوی ته دا ټایم سټرس یورینري انکانټینس دی، چې هغه موږ په ورزش سره او په مختصر په یو ګولۍ سره هغه د تیر 2 میاشتو کې هغه کنټرول شلو. دوی د دې تکلیف ته وجه دومره خراب شوي وو چې دوی به په ویلچیر کې ګرځېدل. دا د دوی بچی د دوی سره راغلی و او دوی په ویلچیر کې راغل. نن دوی په خپلو خپو راغلی دي، ځکه چې هغه تکلیف یې ختم شلو او تشو متیازو کنټرول هم راغلو او دوی نن ډېر خوشحاله دي. زه LRH میډیا ټیم شکریه ادا کوم چې په دې موقع د دوی هم واوري او د دوی پیغام خلکو. السلام علیکم، زما نوم کیسر دی جی، زه د لویر دیر چکدرې نه موږ راغلي یو. دا زما مور ده او دوی ته تیرو 10-11 سال نه تشو متیازو مسله وه چې په یو حالت هم دا نه کنټرول کېده، او کنډیشن دا و چې دوی به موږ په ویلچیر کې هم ګرځوله یا به 2 کسانو باندې نیوا. ډېر په تکلیف سره موږ بهر دننه دا څه موږ کول. موږ ته دې پېښور کې مخکې موږ راغلي وو، ډېرو ډاکټرانو صاحبانو له تللي وو، او بیا راته چا اشفاق خټک صاحب نوم وویشتو چې LRH کې سیکنډ ټایم ناست وي، نو دوی له موږ راغو. نو جي دا موږ 3 وزټ دی او ډېر کم ایکسپنسز کې ډېر کم خرچه کې زمونږ خدای پاک دا کار وکړو، او نن زمونږ د مور په 3 وزټ کې دا په خپلو خپو او راغی انشاءالله، او موږ ډېر مطمئن یو. نو زما هغه خویندو میندو ته غرونو ته چې خصوصا زنانو ته چا چې تشو متیازو مسله ده، نو دا ورته زه ویم چې ما خو پریکټیکل دار څه ولیدل او زما ډېر زر د ډاکټر صاحب سره زمونږ د مور افاقه وشوه. نو که چاته هم دا مسله وي نو دا اشفاق خټک صاحب LRH کې کینی، تاسو راتلی شئ. ډېر کم ټیسټونه او ډېر کمه خرچه کې زه ته یقیني خبره کوم چې زمونږ کارو شو او الله دې خوشحال لري. ډېره مهرباني.